یو مولانا صاحب یو مېلمه راغلی د کینو کې بني او بني السلام خې جوړې پروګرام شروع کوم اجازه ته شروع کړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. زما محترم و مشران و دوستانو او قابل احترام میندو خويندو، ستاسو وړاندې د زیارت پرز د قرآن، حدیث او فقهي مسایلو درس کیږي او تاسو یې نهایت شوق او ذوق سره اورئ. ستاسو د ټلیفون نه پته لګي چې واقعي تاسو نهایت ذوق او شوق سره دا پروګرام اورئ. زما محترمو، زمون ټایم ټیبل شته د ښځو مو د سړوم. د ښځو یو خپل ټایم ټیبل د سر راپاسي، منځو کی بیا بچی سکول ته تیار کی، د کور کارونه وکي، آرام وکي، روټه خوراک وکي، سړی سکول، کالج، یونیورسيټي، دفتر، دکان، کاروبار پس روان شي. او که چا عمر 20 کاله ده او که چا عمر 50 کاله ده، دا غي او ترتیب دی پاغي باندې چلی او منډه تړله ده د بچو د پاره که حلال وینو په دې ثواب ملوي. ان ستاسو یو ټایم ټیبل شته، د هر چا شته، د ماشوم هم شته. سکول ته ځي، ناشته او روټه، هوم ورک، د کور کار، سکول کار کور کې کوي، ټیوشن اکیډمي هغه جاین کوي، التزي مهنت کوي او ټیک کوي او په دې ثواب ملوي کې خپل بچوله کټات هنر یا تعلیم چې سبا دې پریشانی چاته لاس ونیسي. نو زم د هر یو سیز دنیادارې ټایم ټیبل شته، خو زمونږه د دین ټایم ټیبل څه دی، د دین ترتیب څه دی، هغه ترتیب چې دنه هغه نشته.
هغه کې موږ سستی کوو. نو موږ له دینی هم یو ټیم ټیبل پکار دی. یو پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا وخت تک د کور راوته، نو وی فرمایل چې د چې کوم اسکار تلاوت الله سره مشغوله اعمال کوم نو هغه معنا پاتې شوي د هغې قضا مې کوله. وګوره د دواړو جهانو سردار دار چا یو معمولی لکه یو کس یو سپاره تلاوت کوي هغه ته پاتې شي، نو بل دو سپارې کوي. دغه شان نبی علیہ السلام هغه ترتیب اته پاتې شو، نو په بل ورځې په بل ټیم هغه پوره وکړو چې هغه نه پاتې شو ځکه راوتو کې ناوخته شو. نو دواړو جهانو سردار آقا نامدار عزتدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اغي تلاوت کوي، ذکر کوي، تهجد کوي، 15 وخت موس کوي. دریو پاکستان مرزه مونږ لراک ثوابو د سلیریش پاکستان مرزه راک اوس په مونږ مزه کو او قدر نشتا. نو اغي تکلیفونه برداشت کړو زمونږ د پاره او موږ د پاره دعاګانې وکړې، ډېرې دعاګانې وکړې د دې امت د پاره، د خپل ملګرو د پاره، د مسلمانانو د پاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبادت کوي. عائشہ رضی الله عنها لراغه او به او فرمایل چې ما پرېږده چې د الله عبادت وکم. الله اکبر. سوچو کې حتی تورمت قدماه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړه قدمین مبارک هغه کې ورم پړسوب راغی دون عبادت. وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ناغه دون عبادت کوي چې پاک صاف د ټولو انسانانو سردار او موږ سکو. بیا ورپسې راشه صحابو ته حضرت ابوبکر رضی الله عنه بس فرمایل کاش که زه ګیا وې او راختلې وې او ځناورو خوړلې وې ریبلې شوي وې کار ختم شو، دونه به د الله نه یریدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې موږ نه به د روټۍ هم تپوس کېږي د نعمت. عمر رضی الله عنه فرمایل چې دی هم نه تپوس کېږي. وی آو یو پریشان شو چې کوم الله ته ډیر نږدې دي د الله نه ډیر یریږي، څوک چې د الله نه څونه لري دونه به نه یریږي. الله اکبر. لا ربي عن الخلائق طرا، لا ربي عن الخلائق طرا، خالق الخلق لا يرى ويرانا. الله رب العزت لا يلوه الله دا پټ د مخلوقاتنا بالکل طرا بالکل. خالق الخلق دا مخلوقات پیدا کړی دي لا يرى اکتی نشي ويرانا او مونږ ګوري، الله مونږ ته ګوري او مونږ کتی نشو. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. زما محترمو زموږ د دنیا ټیم ټیبل شته، زموږ د ماشومانو ټیم ټیبل ته شته، سکول کال یونیورسيټي دفتر دکان کاروبار ټیم ټیبل شته، خو زموږ اخروی ټیم ټیبل هم پکار دی. او کنه ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے الله تا دا مخلوقات باطل نه دي پیدا کړي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نو زموږ دینی ټیم ټیبل پکار دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټیم ټیبل شته چې کله نبوت منو ملو خپل کاروبار یې کړی دی، شراکت یې کړی دی، مضاربت یې کړی دی، په ملکونو ګرځېدلی دی، امپورټ ایکسپورټ کاروبار نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، صحابو کړی دی. نو مونږ دا کوم دا ټیک خو هغې د آخرت فکر هم کړی دی.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټیم ټیبل، ابو بکر قصه، د عمر واقع، عثمان رضی رضی الله عنه چې بل گیټ نه مالدار دی، عبدالرحمن ابن عوف او عثمان رضی الله عنهما، زبیر رضی الله عنه سره 400 ملازمانو بکار کو، دا نبی علیہ السلام هم زلف ته بس. نو جړل به او ګیره به لمده شوه چې دا ځای چې دی دې کې چې سړی کامیاب شي قبر کې سوال و جواب کې. زما محترمو، نو الله دې قبر کې منګم کامیاب کی په سوال جواب کې. دا غي سوال جوابونه خو ابو جهل مور کولی شي او بوشي مور کولی شي. نو فرښتې بو ته سوي لا تلیت ولا دریت، لا تلیت ولا دریت، دا بخاری شریف روایت ده چې جواب قبر کې صحیح تا ورنک نو تا ته بس ویلی شي لا تلیت ولا دریت، ته نه چا پسې تلې او نه په خپله پوهېدې. لا تقلد ولا تجتهد، نه به تا تقلید کو نه به د اجتهاد کو. لا تلیت ولا دریت، چې خپله پوهېدې نو اجتهاد به دې کو، او که خپله نه پوهېدې نو تقلید به دې کو. امیټیشن اور انټرپریټیشن، نه در کې انټرپریټیشن ہو اجتهاد، او نه در کې امیټیشن ہو، لہذا اس پہ وال خورے. لا تلیت ولا دریت، نه ته چا پسې تلې او نه په خپله پوهېدې. او دکا قرآن کې هم شته لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قبر کې هم د دې تپوس کېږي، نه چا پسې تلې نه په خپله پوهېدې. او آخرت کې هم دا تپوس کېږي، وال به خوري سړی. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کوم کې عقل او په خپله پوهېدو او علم او عمل مو ټیکو نو کار به ټیکو. یا مو چا خبره اورېدلې وه بیا هم کار ټیکو، نه ته نه چا پسې تلې او نه په خپله پوهېدې. لہذا په ګروزونو به وال خوري، په ګروزونو به وال خوري. الله اکبر. او دا بخاری شریف کې ښه د قرآن او د بخاری خبره کوم، دا څوک نشي ویلی دا روایت ضعیف دی. بالکل صحیح خبرې دي. لو كنا نسمع او ناکل ما كنا في اصحاب السعير. وګوره دې کې شک نشته کنه جی. لا تلیت، نه چا پسې تلې، ولا دریت او نه خپله پوهېدې. انک لا تدري هل تجد، چاوی د دې دا ترجمه ده چې تا به تلاوت نه کو لا تلیت، او بیا داسې و چې ولا تلوت، لا تلوت به او تلیت هم کېدی شي چې اعلال پکې وشي نو تلاوت ترجمه هم راتلی شي. او صحیح ترجمه چې دلته ده حقیقي هغه دغه د چا پسې تللی نه، تلب چا پسې تلل، چا نقش قدم باندې تل. بهرحال نو ما دا خبره کوله چې زموږ د وړوکي ټایم ټیبل شته، سکول کالج یونیورسټي ہوم ورک ټیوشن اکیډمي ورسره روټه ود کېدل گیمز. خو آیا دیني ټایم ټیبل شته؟ دا سوال له پدې خبره شروع ده. دا خبره شو د الکانو د وړو او د خزو واړه سکول ته لېږلو، د خاوندو بچو خدمت کولو، جامې وینځلو، کپړې او کور جارو کولو. دې له زموږ دیني سیسټم ټیبل دی په دې بیان شروع ده. او زموږ د سړو سیسټم ټیبل دی، دفتر دکان ته ځي، کاروبار لذي، دا خو شته. خو دیني ټایم ټیبل زموږ شته نشته؟ شته، بس مونځ مو کو، سهار مو قضا کو. زما یو رشتهدار دی، ورته مې لکه مونځ کې که نه کې وي خپل 4 وخته مونځ کومه، هم دا 5م دی خپل نه دی څه، لکه د سهار کې سستي کومه، وي خپل 4 وخته مونځ کومه خپله، هم دا نور پردی دی، د سهار مونځ پکې پردی دی څه. وفات شو، اوښې مې و، ما د سهار مونځ هم کوه. الله اکبر، الله اکبر.
ما دا وی چې ټایم ټیبل ځان له جوړ کې نو تاسو ته ملا ټایم ټیبل ویل نه بیان ټول په ټایم ټیبل له خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټایم ټیبل مې تاسو ته وې چې او پر نه وخت د کون وروت صحابه ته ولې وی زما سم معمولات او هغه کې قضا راغله نو هغه مې پوره کول نبی له سلام معمولات کوي غلام حیدر او شمس الدین نه کوي مولانا صاحب مفتی صاحب نه کوي شیخ الحدیث او تبلیغی نه کوي صوفی او غازی نه کوي دا مونږه کمزوری یو ان لك في النهار سبحا طويلا درځي تاسو په خلقو کې لامبو وه اے انبیاء کرامو او اے داعیانو او اے علماء کرامو درځي تاسو لامبو وه د خلقو په سمندر کې نه دعوت کار کوي تبلیغیانو علماء کرامو مفسرینو مفتیانو تاسو کوي نو لہذا د شپې عبادت پوته کوي نو اله بس تاسو دعوت کې اثري که خپل ذکر نه او ورسره د شپې عبادت نه او دین کاری دعوت که څوک هم کوي اې کې به اثر نه دا وره په دې خبره دا اهم خبره ده تبلیغیان عالمان مفتیان امامان مدرسین بزرگان شیخ الحدیثان چې عوام سره څوک منسلک دي اوږي کې د دین کار کوي ناغي د پر دوه خبره لازمي دي اذكر الله ذكرا كثيرا دویم ومن الليل فتهجد به تهجد وکړه اهله به دعا کې مونږ نو تهجد کو نو ذکر کو په فیسبوک او په یوټیوب باندې یو بل تکنزل کو دا عالمان نه دي دا خو دین شرمون کی دي شپورس کنزل کو فیسبوک باندې سونو پټکی ویل دي او ګری ویل دي دا سوچ کې د دین کار کو او څه شي کنزل کوي ګنده ګنده کنزل کوي که پنجابیان دی او که پښتانه دي ټول یو بل پسې لګیا دي دما یو ملګری دی سعید صاحب ډاکټر عبدالقدیر خان سینیئر ایټمی هتیار چې موږ لرا جوړ کړی دی هغه اوس هاسپټل دی په مکه کې د غاښونو خو ډېر د الله ولی سړی دی هغه اکثر دا خبره کوي وی 80-90% تنقید हो रही है और उलमा और दीनदार खुश हो रहे हैं कि हम दिन का काम कर रहे हैं ये तुम तनकीद कर रहे हो तो तनकीद कवे तासो दिन कार हो न कवे कली जुमातुने बडकू غټ غټ عالمان مفتیان شیخ الحدیثان بزرگان سارموس کې خلق نشتا او په فیسبوک دونه مشهور دي چې دنیا فتح کړه په فیسبوک کې دنیا فتح کړه جمعه ته ولر شه سار مانځه کې خلق نشته نو ته بالکل کار نه کړی دا شهرت ده هاو کا وی چې ستا ټوله محله 100% موږ گزاري او دا ستا هولډ په محله چې په بلستونو کې ډابه زنګ مقتدیان خو ته بلستونو کې ډابو ورکه رزم او دربو مې سار ماندل درزو پاسه ماندل خبره دا ده چې 80% تنقید हो रही है और दिन के काम करने वाले खुश हो रहे हैं कि हम दिन का काम कर रहे हैं द टके सवाब होता न मिलेगी यो ब जिक्र को यो शपे ताजुद को बियो दर दावत चलो है कि ब कंजिल नहीं है कि ब जज्बे द इत्तेहाद और इत्तेफाق और द मोहब्बत او دراغونډه هر یو خپل غواګانې او میخه او ګډي رنگ کړي سما ګډي بل طرف ته لړنه نشي نه ټول زنګ بزرګان دي ټول زنګ مشران دي ټول سره مینا کوي او غلطه پکشتا او ته پټ پټ وای یا خط وته لګي پس سټیج په بیان کې هیڅ ضرورت نشته چې موږ داسې خبرو کو چې بل ملګری سپو ټول زنګ مشران ما کې غلطه شته ما ته خطر ولګي یا ټلیفون راته وکي آسان خبر بل چا کی غلطی خط تو لے داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون پخود باندې شریف پردو کې په سړو باندې ګیره پریک دی او سار مول جمعه ډک کې دا کار کوي دا فیسبوک او واتس اپ او درزو غرز دا پرې ده دا شهرت ده نو شهرت ده دکلا والا سار موس کې د خلک نشته ټولو د پراته دي تړم به پدی مهنتو کې سار مانده راشي د لندن نه مال ټلیفون راغی جی او فلانی وی ما ستا بیان وړ خپل بیانو دا تاسو پرې ده کنه
د سار مونږ خلک راولا شابه سار مونږ خلک راولا جمعه ډک شابه نو دې کې به سستی نه کوي نو داعی د پاره دا خبر لازم دي دعا چې چاله دعوت ورکړي ان لك في النهار سبحا طويلا او اذكر الله ذكرا كثيرا او زبان کی نرمی دو دل کی نرمی تین ان کو معاف کرنا اگر وہ تکلیف دے دے عالم با وال خوری او غصی بخوری او کنزلی بخوری دا با عالمی کنا او جاہلان با سره دا کار کئی اس منگ والم کو کنزلم کو او ټکولم کو او سم بدمعشانی منگ کس چا دا دین کار کړه دے تا سوچو که شیخ طاهر سره دین کار کړه دے کنه نو والے خوړلی دي ګټه خوړلی دي الله پټګرام کې خلکو په ګټو ویشته دي او په اس په اوخ باندې سور دي الله سواد کې نو هغه وخت شرک بدعت ډیرو دی بزرګانو چې کم مهنت کړی دی ایسونه تکلیفونه برداشت کړی دي او سونه پریشانې غي امنګ نه کوو صحیح کار نه کوو منګ پرې دا را زنه کوم بس خبر اخلاص صحابه چوک کې دا ډوګو راچول نو دا څه کارونه شي چې ډېر برا حال شیخ الیاس رحمه الله دا غي تکلیفونه تاسو وګورئ سونه تکلیفونه حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله چې توکانی توکی مالټا کې مالټا انډم جزیره انډمین اس کو کیو بته لیکن مخ کې به جزیره انډمین ته انګريزانو کسان لګي چې توکانی به ټکړو نو په ګیره به توکان راتل وره وراتله دونه وزر به ور شو نه کې شپګنیم کاله تیر کړ محمود حسن رحمه الله کاکا خیل سے الله اکبر حسین احمد مدنی جعفر تھانیسری الله اکبر دا سونو چتا اکابر جعفر تھانیسری اہل حدیث عالم دین بزرگ نیک عالم دی دین د پرسونه تکلیفونه برداشت کړو نو خلق برا غونډو اتفاق په پیدا کو وړو وړو خبره باندې جنگونه نه کو اصحاب کهف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا تو وہ گیلا تھا یا نیلا تھا اس پتی منگ سکو ټوله خبره تاوم را تاوم طارق بھائی دسنه تاوم را تاوم د سار مانځنه د کم عالم چې جمعه د سار مون ډک دې کار کوي کړي ټول غب ته بس او چې ډرامي فلمونه نه ګوري چې مقتدیان ډرامي فلمونه نه ګوري دا کار دی دې ته موږ نه ګورو چې جمعه ته ډک دې سار مانځه کې او دویم چې مقتدیان ډرامي فلمونه نه ګوري او خپل مرګ ډرامو فلمونو آلات ني کډه مولا خپل ډیش لګولي او بل ته نصیحت کوي الله دې موږ ته سمې نصیب وکړي الله دې موږ پوه نو خبره دا ده چې ټایم ټیبل زنګ د وړوم شتا د سړوم شتا د خزوم شتا سکول یونیورسيټي دفتر دکانم شتا نو آیا زنګ ټایم ټیبل شتا نه ټایم ټیبل دته وایم خو هغه نمخ کې جذبه پیدا کوم چې نبی رسول الله ټایم ټیبل مې ته وې د ابوبکر مې وې عمر مې وې عثمان قصه مې ته وکړه رضی الله عنهم كان علي يتململ في المحراب ويبكي بكاء كثيرا علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار نامدار عزتدار علمدار اہل بیت کے سردار ہمارے سروں کے تاج آنکھوں کا سرما ان کے قدموں کی خاک محراب کے تاوی گرا تاوی او جاڑی او تاجد کی اللہ اکبر سوچو کا دے خبر ہے جی محراب ستا ہوئی دا مونږ چې ستا محراب نه وایو دا محراب نه دا جمعات کې محرابونه نه دا دې محراب کې علی نه ولاړ علی نو ولاړ رضی الله عنه دا خو عمر ابن عبدالعزیز مینارا د جمعات او محراب هغه جوړ کړی دی اصل کې محراب څه ته وایي د مولا کوټې ته په جمعات کې د مولا یو کوټې هغه کې هغه عبادت کوي ته محراب اوته د حرب نه د شیطان سره په جنگ یې همیشه ځکه ته محراب وایي محراب حرب جنگ چا سره جنگ کوي نفس او شیطان سره سبحان الله پوښوي په محراب باندې نو محراب د مولا کمرې ته وایي دا چې موږ ته محراب وایي دا محراب نه دی دا متعارف
مجاز متعارف دی حقیقت کې محراب څه ته وایي هغه د مولا کمرې ته وایي چې هغه عبادت کوي ذکر کوي تلاوت کوي د ګناه نه ځان بچ کوي خو مولا فرښتنی پیر فرښتنی د فرښتې نه افضلی چې ګناونه پکې ابن ماجه شریف خو داسې عالم نشته چې هغه کې ګناونه نه داسې نیک کس نشته چې هغه کې ګناونه نه د ګناونو د وجه د عالم نه کټ کېږي نه ولې کم خوا به قبول مولا لازم هغه کې به غلطی ته پته لګي نو په آرام کې نه ته سره کنه چې غلطی تی وي نو ورته نصیحت وکړه غلطی هر چا کې شته عالم به نبی یا فرښتې سره نه تله عالم به تله چا سره عام انسانو سره نو عالم د عام انسانو په نسبت خي بس په خبره پوه شو کپل دا نه چې او بالکل پاکي الله اکبر الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځي الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځي الله دې موږ پوهه کی 236 سمج دې الله نصیب وګرځي بهرحال یو وړغونته دمه بوالو نو ټیم ټیبل تاسو ته ما دا چاوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر عثمان علی هغه واقعات مې تورول مخکې واقعات د تورما خو لک صبر وکې لکه دمه واخله موږ هم دمه واخلو ځکه چې تاسو په آرام ناشته او بیان څه کوو موږ کوو نو یو ورو کې غونته نات تاسو اوره نو بیا به ان شاء الله تاسو خدمت کې راځو دا هر بی ماتا پاراخیری بس خیری دا هر بی ماتا پاراخیری دا مادی دیلار مسیدی گلو نادی دا هر بی ماتا پاراخیری بس تو جنت ته ځي تک یو کار کوه کوم کسان دغه د نه لري نه وي په سره ورونه مين دي دعاګانې کوي دا هر بی ماتا پاراخیری دلتا محبوب خدا دا څو کوم د خپل هغه جمعي بیان کوم مثال په تور په جمعي بیان سوال جواب مجلس کو بیان کو جنازه کې ګم ان شاء الله جمعي بیان نه مخکې جماعت سره ویم بعض وخت د ما سره عالم راشي جماعت کې سجمي او مطلب هغه کې مرامت الحمدلله زما جماعت کې دي سحر موږ کې دومره خلک امام څومره جمعه دي الحمدلله اوس دا جماعت باندې بیا مراسم وکړ چې دا یو خیر څه کاګر دي مبارک شه قال الله دې قال چې خیر سے کیسه مګدی کو بلم صحابه چوک کې یو جوهر اډو کو ټول لا ته پته ده صحابه کې یو دغه شي طالب وغوړي پای کې په سخت په ما جوړ بسنه غټي کې او هغه کې سزاګان ورکړي نو کومه وکړه چې وطن مو اخر خدای وکړي الحمدلله نو سار مو سجدي دومره خلک یې څومره جمعې مسکين طلب انعام درکوم خلک مې ټیپ کړی دي الحمدلله ماشاءالله دلګ مسکوم اوه راځه ما کوم روان مې بیا جوړ ان شاء الله جمعه در روانه سره خلک اوس راتلم لوډ سپیکر کوم جمعه ته راولګو کوم جمعه ته انا جمعه در روانه موږ جنډي روډ باندې هغه محله دی دا هر بیمار دا پاراخیری بس خیری دا هر بیمار دا ځان هر یو عالم دی الله داسې جوړ کړي خلکو ته ډېر زیات خیر دا هر بیمار دا پاراخیری دا مادی لاری کوشی دی گولو ندی باقی دی دا هر بیمار دا پاراخیری بس خیری دا هر بیمار دا پاراخیری بس خیری دا هر بیمار دا پاراخیری دلتا صدیق کوزیگی دلتا بھائی وسیگی دلتا عثمان غنی دو بختا بھائی وسیگی دا جنتون نساری دی
دا هر بیمار دا پرخی دی دا ماتی دی لاری کوسی دی گلونا دی باغچی دی دا هر بیمار دا پرخی دی بس خیدی دا هر بیمار دا پرخی دی دیتا پکار گرزیگا چی پیدا دیون کرے اے پامل غاورا چی تباہی من کرے دلتا تا میری تا قاسی دے جماعت کے طرف فکر بھی جا رہا ہے ہر کور کے لگے گا ہماری مشکل میں میدان فکر ہم کرے دیا زمین داود میں سارا کوئی بھی جانا ہے جمع کے مبارک ہے مبارک ان کا سارا مشورہ زیارت خلق ما خام نه پس پس گراج خمری خلق اوزار دي شي ما خپل اوزاري تاسو له خلک ځان دا سید دی ما خپل بارك ما خپل يا ما خام ما خپل ټیک ان شاء الله دې تاسو سره زما محترم و مشرانو ستاسو روان دي د قرآن درس جاریو او تاسو شوق او ذوق سره اورید او هغه کې دا خبره وا چې یا ایها الذین آمنو اے هغه خلکو چې ایمان مروړي دي علیکم انفسکم تاسو باندې دا لازم ده چې تاسو خپل ځان خیال وساتئ د خپل آخرت او قبر خیال وساتئ د دې خیال وساتئ خو تاسو داسې نه کوئ سستی کوئ د آخرت فکر نه کوئ علیکم انفسکم د بل نه زیات تاسو باندې دا لازم دي چې تاسو د خپل آخرت فکر وکئ موږ څه کوو بل ته ګورو چې دا آخرت تباه دی او دونه پیسې وواله او خپل آخرت فکر نه کوو د بل د آخرت فکر کوو د خپل دنیا فکر کوو خپل ځان له دنیا فکر کوو او بل له د آخرت فکر کوو ګوره ډېرې پیسې والي دي حرام دا ډېره غټه ګناه ده نو تا کومې مسلې مطلب دا چې زړې کړې او ته کوم داسې چې د حرام نه بچې نو زما محترمو په دې خبره ځان پوهې کې چې د خپل آخرت لومبې فکر دی د خپل آخرت لومبې فکر دی نو بیا بل ته دعوت ورکو د دې آیت مطلب دا نه دی چې منګه بد ځان فکر کو د بل فکر نه کوو دا خبره نه ده خبره دا ده چې د بل بم فکر کوو د ځان بم فکر کوو د بل بم فکر کوو او د ځان بم فکر کوو خو مخکې د ځان فکر کوو قو انفسکم واهلیکم نارا تاسو د خپل ځانم فکر وکئ او د خپل آل او اولاد کورنو افرادم فکر وکئ او د اور نه وساتئ وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک خلق دي او ګټې دي کومې ګټې د ګندک چې اور تیزی د ګندک ګټې دي قرآن کې چې دا ویلي دي که نه چې جهنم کې ګټې هم دي نو د ګټو ذکر ولې الله کړه هغه ګندک ګټې دي ګندک هغه اور تیزی نقطه ده که نه دي په دې ځان پوهېدل پکار دي وقودها الناس والحجاره او عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون سخت فرښتې پي دي په هغې اور باندې ولاړې دي مخالفت نه کوي د الله د حکم څه چې د الله حکم وي هغه پوره کوي او سخت دي نرمي پکې نشته دنیا کې هم प्रिंसिपल्स में एटिकेट्स नहीं चलते हैं यानी कानून में अखलाक नहीं चलते पर कानून के अखलाक न चलेगी दादा गरीब दे प्रेह था बोले प्रेह कानून के अखलाक न चलेगी खैर दे निश्ता कानून के अब फरिख्तीम सख्ती दी कभी सजागाने अगी तो मुकर्रर दी अगवल और कई अल्लाह
علیها ملائکۃ غلاظ لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. اسما محترم الله فرمایي لومبه د ځان فکر وکړه، پنځه وخت مون شرعي پرده غانو بجانو آلات نه پرهیز، د ګناه نه ځان ساتل، د حرام نه ځان ساتل، د ګناه نه ځان ساتل، پریشانې د ګناونو وجې راځي. بیا بل دعوت ورکې دی آیت نه دا استدلال کول چې بل دعوت مور کوي، بس د ځان فکر کوي. دا مطلب نه دی بل دعوت ورکو. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. مسلمان سړي او خدای د یو بل ملګری دي، سړي د سړو او خدای د خزو دی بس کوي، یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، د نیکي حکم ور کوي او د بدنه خلق منع کوي. دا دی ذمہ داری ده، دا دی کار ده. زما محترمو نو دا ټایم ټیبل شو، بیانم شروع نه دی پورې شروع وا چې بھائی ټایم ټیبل مقرر کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټایم ټیبل شته، ته مې وې ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم ټایم ټیبل شته. نو آیا زمونږ هم ټایم ټیبل شته؟ هغه ته ویم خو مخکې دا خبره سره رسوم په ټایم ټیبل بیان دي، دینی ټایم ټیبل، دین ټایم ټیبل جوړ کې تاسو همې ته ویل نه دی. اوس پورې بیان مې وکړ تفصیلی، خو مخکې تاسو له جذبات جوړوم. هارون الرشید الله اکبر دا یو باچاو او 500 پاکستان غټ داغه سلطنت وګورئ، باچاو او د 500 پاکستانونو غټ داغه سلطنت، پنځه وخت مونږ او تاجد هغه مو داغه خزمه نه هغه به ایوان صدر کې کېناسته او فیصله به ټول ملک کول، خلک براغلیو نو فیصله به نه کوله. مخکې به 300 قرآن ختم کړو، 300 قرآن به مخکې ختم کړو په حافظاتو جنکو باندې، به دعا وکړه، به په لومبي درخواست باندې دستخط کړو. ټایم ټیبل خبره په ټایم ټیبل شروع ده. هغې څه وکړو؟ موږ ستوره وکړه، صحابو عبادت مو کو، دا ملکونه هم راته راکړه او وینې هم توی کړې او موږ د هغې قدر او عزت نشي کولی، د هغې په نقش قدم نشو چلېدی. 50 پاکستان سوري غوري دا دواړه عالمانو، محمود غزنوي پاک و هند فاتح دا مفتی و عالمو، کتاب التفرید فقه حنفی کې ادشتا تکړه عالمو، نیکمو، مفتی مو پاک و هند فتح کړم دی. علي حجویری دا تا گنج بخش چې ورته خلک وایي دا هغه دوست و ملګری و. هغه په زمانه کې سوري غوري دا هغه په زمانه کې وش پیته پاکستان فتح شي، اټلی، سیسلی، اټلانټک، ساؤथ افریقا، دا یورپ، چاینا. سن 35 کې حضرت عثمان زمانہ کې سن 1900 استغفر الله 35 ہجری 35 ہجری تقریبا 14 کاله ته وباسنو. بیا مطلب دا چې لږ کاله جوړیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ نه لږ کاله پس 11 کې وفات ده. دا 11 ته وباسه د 35 نه گویا کہ 14 کاله کې دنه کابل فتح شو، افغانستان فتح شو عثمان په زمانه کې، او چته مدینه او چته کابل، ورکه د روس علاقې هم فتح کړي وي. الله اکبر. 12 کاله 12 ورځې کم حکومت کړی د عثمانیات کې، 12 کاله 12 ورځې کم او 12 لکه میله مربع میل زمکه قبضه کړی ده. 12 کاله 12 ورځې کم 12 لکه مربع میل زمکه قبضه کړی ده، حکومت یې پې کړی ده. الله کارنامې ته وګورئ جی، غټه کارنامه ده جی. دې څه مطلب شو؟ 12 کاله 12 ورځې کم دا 12 लाख مربع میل په تقسیم کا ډیوایډ کا کیلکولیټر راواله چې یو ورځ کې څونه ځای قبضه کړی ده او څونه کارنامې دي او څونه ظلمونه هغه شهید شوی دی. ډېر زیات ډېر زیات. ډېر زیات. الله اکبر. هغې څه وکړو موږ څه کوو؟ هغه آسان کار 15 وخت مونږ شرعي پرده ګانو بجانو آلات نه پرهیز، د حرام او ګناه نه ځان بچ کول، دا 15 خبرې دي شریعت
مې خلاصه را وباسله ده پنځه وخته مونږ شرعي پرده ګانو بجنو حالات نه پرهیز ګناه او د حرام نه ځان ساتل پردې حق مو وهه بس دا شریعت ته نور خوشاله اوسه مالدار شه پنځه خبرې په دې منل شي کولې په باندې قیامت ته او غیره له وش په ملکونه راکړه د پاکستان عمر په دا غي ټیم ټیبل دینی ټیم ټیبل ته وګوره او زمون نشته هارون الرشید الله دا الله رب العزت داسې خلق پیدا کړی دی په دنیا کې چې دا بل د پاره بیا به سبال الله وی چې دې ته وګوره ته ځان ته وګوره داود علیه السلام څونه خزوي پېشمیره ټول دنیا حکومت او دا کور ترتیب او ټیم ټیبل ته تاسو وګورئ دا کور ټیم ټیبل یې سو وی په صدرش غنټه کې با یو منټ او یو سکند داسې نه چې زم کور کې به عبادت نه بس عبادت به جاری یو دونکاچه پښتو کې دونکاچه وای تخته پوش یو وړو کې تخته پوش یو دونکاچه غټه دونکاچا چې چا عمر 50 کال یې ته پته ده کورنو کې به دونکاچه وای کنه خیال دی یاد دي شي کنه غټه غټه دونکاچه امنو آره شوی اوس ټي وي سیټ او لاونج او لانچ بس خو بس سره وړي سوین ا تخته پوش ختم شو ها جهاز کې ټي ور کوي هغه سره خپل ټرالی غول ور کوي تخته پوش ته وته ٹک تو خوال بخورا انشاءاللہ خب پریشان ہوئے گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے ٹی وی شپورز گورے ڈرامے فلمون گورے سار ملم پاس ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا اللہ وی سوک مسلمان شے کافر شے مت ضرورت نشتا ستاسو پاکی فیدہ اس پلے فیدے تا گورے ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم ورطبكم ويابسكم على أتقى رجل منكم طول أنبياء كرام شيء ما تيس فيدا نشتا على أشقى رجل منكم طول شيطانان سے ما تيس نقصان نشتا دا وزن خبر فيدا وی اللہ پا عبادت سکی دا باز سکو در کسان ہوئی تا دا چاوی لیجی اللہ تا ستا دا عبادت ضرورت دے دانگا خپل کار کو دا اللہ ولی دانگا نیک شا اللہ والا شا ستا پاک خپل فیده ده الله ته ضرورت نشته الله خو اعلان وکړو او مې رودته الله غنی باچا دی الله غنی باچا دی ها ټایم ټیبل باندې خبره شروع ده زنګ ټایم ټیبل سره د لکانو سره د وړو سره د خزو سره د جنکو سره د بوډاګانو سره ټول مې ته بل طرف ته حضور ابو بکر عمر عثمان علی صحابه تابعین تبع تابعین دا غي ټایم ټیبل ته وګورئ اسد سره ټایم ټیبل او سره تاجد او سره نیک اعمالو هغه سریش پاکستان راکړو او مونږ زم ټایم ټیبل نشته نو هغه ټایم ټیبل دته وې دا خلاصه خو پنځه خبرې دي پنځه وخت مون شرعي پرده غانو بجنو حالات نه پرهیز او د ګنا او د حرام نه ځان ساتل استاد و سکون کې او خان دې خوشالهږي او چې ګنا کوي تکلیفونه ور باندې راځي یاد ولره الله دې مټول ساتي ګنا عیب نه دی ګوره ګنا عیب نه دی کله کله ستانه وشو ولې موږ انسانان نیو نفس شیطان نصر وي نو ګنا برنه کی کنه یار عیب اصرار علی الكبیره په کبیره ګنا باندې پابندۍ سره عمل کول دا ګنا ده دا عیب دی غټ عیب دی انسان غلطی کیږي موږ سره نفس شیطان دی چې نیکی دا غنه کمه غلطی کیږي عام کسي غنه ډیری کیږي د ګناونو موږ پاک شو دا نشته ګناونو وای حکم ګناونو چې پابندۍ سره کوي کنه په دې د خیر نشته وال بخوري دلته په دنیا کې او په قبر کې مو په آخرت کې د تقریر مقصد څه دی د بیان مقصد څه دی تعلیم مقصد څه دی ترجمه او تفسیر مقصد څه دی خلکو پابندۍ سره چې ګناونو کوي هغه پرېږده چې کوم ګناونو پابندۍ سره کوي هغه پرېږده کله کله غلطي ومانم کې ګستانه هم کې د الله نه موافق وړو دا مطلب دا نه چې تاسو فرشته شئ دا نه چې تاسو فرشته شئ فرشته نه شي جوړېدل موږ ګناهګاران یو موږ نه بغلطي کیږي او د الله نه موافق وړو ټایم ټیبل کې ډومبه خبره ده زما محترمو چې 15 وخت مونږ جماعت سره پابندۍ سره په مزه مزه د کور نو داس کوي خاص کر د سار مونږ ډومبه خبره ده 15 وخت مونږ جماعت سره په مزه مزه کور کې وداسو کې
او سار موس کی سستی مکوئ. نمبر 1 ټایم ټیبل. دویم د قران سنا ست تلاوت سارو ماخه یو سی پاره یا نیمه یا پاو سار سوره یاسین حاجتونه پوره شي، سوره مزمل دشمن مغلوب، سوره واقع ماخام نو د کېدو پوره چې فاقه ناراضي، تبارک الذی سوره الملک چې د قبر عذاب نه وي، هر مانځنه پس آیت الکرسی، مرتے ہی جنت کے مزے، بیہقی شریف سوچ ہر مانځنه پس یو آیت ته پړومبه صفا د درېمې سپاره آیت الکرسی، دار مانځنه پس وی مرتے ہی جنت، مرتے ہی جنت، مرتے ہی جنت، مرتے ہی جنت، فوراً جنت. سبحان اللہ. درود شریف استغفار کلمہ طیبہ درېمه کلمہ ساروں ماخام سلسل پیرے. دین علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرے. گوٹ کوے چارہ کوے کار کوے گیا رے بے شوتل رے بے پٹی کے کار کوے چوکیداری کوے دشپی ڈیوٹی دا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرے. میل ٹیچرز فیمیل ٹیچرز ڈاکٹر یہ دن کی دعوت ہے. ہر کلاس کے 15 منٹ دن لور کوي اي کې 15 خبره ماته تاسو ته وکړي هغه کوي 15 خبره مې تاسو ته وکړي هغه کوي اي کې سستی مکوي. قرآن تلاوت 15 وخت موز سوره یاسین سوره مزمل سار شپې سوره الملک سوره الواقعه د جمعې پرس سوره کهف دجال نه حفاظت دویم د دجال فتنې نه حفاظت دریم نور تا ته ملاویږي ټول هفته به د ګنا نه بچي. د جمعې عبادت چې کوم دي او کله کې د زیارت د ماخام نواله د جمعې د ماخام پورې دا جمعه ده، د زیارت د ماخام نواله د جمعې د ماخام پورې دا جمعه ده، د زیارت د ماخام مانځنه پس سنت والے دا ته جمعې لپاره تیار یو سوره کهف ته وې دا ته جمعې لپاره تیار یو چې ماخام نور وګرځيږي نو بل ورځ رس شروع شي په شریعت کې دے اہتمام دا ٹائم ٹیبل دے. گل اور زیارت پر روجنی سے سنت تھا دیکھے خوزو سستے میں واتا کلمانی ہو لے دا خوزا کی سستی رہا دا سنت عمل لے. ایامی 20 روجے یوگ دا دعا نشتا دعا نشتا دعا نشتا دعا کی من سستی کو یا دعا کونه که کونه بس زر په مخ باندې لاس راخ دا دعا پوری خندا لا يتقبل الله عن قلب لاهن غافل دل الله دا غافل زلو الله دعا نه قبل توجہ کے ساتھ باقو الا فتبا اجاڑا یا جڑا صورت جوڑ کے اور دعا کرے دعا او دا دینی کتابونو سٹڈی بلا دینی کتابونو دي تاسو قریبی چې کوم جمعات کې عالم دین وی نیک دا غنه تاسو کې وته کتابونه ولیکي اردو کې یا پښتو کې اذان لواله پاغه عملو کې داغه تعلیم کور کې کوي. ذات یو کتاب ویم اسوه رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی، اسوه رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی، اسوه رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی پختو کی اردو کے پنجابی کے انگلش کے ڈچ فرنچ کے رشین چینی زبان کے ہر جگہ کے ترجمہ شوی ہے. ہائے ہائے حضرت تھانوی صاحب اجل خلیفہ ہو د نہ بیعت سوکتی خبر ہے تقی عثمانی د مرید دے بل سعید حکیم سعید سے د مرید صدر ضیاء الحق سے د مرید دے دا درې مریدانو ته وګورم دا څنګه سره دی. شیخ زکریا رحمت الله علیه لیکلی دی چې زه 1500 کسانو کې تعلیم کوم په مدینه منوره کې 1500 کسان ماته یا ناس دي څونه کال یې تیر کړی دي او دا اسوه رسول اکرم نه تعلیم کوم د خپل کتاب نه فضل اعمال نه یا تبلیغ نصاب نه د اسوه رسول اکرم نه تعلیم کوم. الله اکبر. دا څوک دی؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی. چا خلیفہ دی؟ حضرت تھانی صاحب. د مریدان څوک دي؟ په لکونو دي خو درې مریدان یې وره حکیم سعید صاحب، صدر ضیاء الحق صاحب او تقی عثمانی صاحب. په دې درې مریدانو ته وګورئ اندازه ولګوئ. دا هغه پیران نه چې شرک او بدعت نه ډکي او شرک او بدعت کوي او خضر اختلاط کوي او دین نه کاروبار جوړ کړی دی. دا الله اولیاء دي مرشد
اوچت مرشدان دي بزرگان دي اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع په خبره پوښه که پوه نشو دا کتاب ځان لواله اسوه رسول اکرم اسوه رسول اکرم اسوه رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی دا ډېر عظیم کتاب دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی غمی حکومت رعیت ویخته عطر جامع کپڑے پٹکے خندا مسکی کېدل عقیده عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست حکومت یره هر څه پکې شته چې نبی علیہ السلام به عطر څنګه لګول تبه څنګه د نبی علیہ السلام پورا جون او زندگی چې نبی علیہ السلام څنګه به وخت تیرو دا کتاب ځان لواله اسوه رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی نو الله دې په دې خبرو مال او تاسو د عمل توفیق نصیب وګرځي که چاته څه مسله وي نو په دې نمبر ټلیفون کول شي